او بیا فرمایل میدان عرفات ته حاضری په دې ورځ باندې خو الله تعالی د دې انسانانو نه دومره ډیر زیات خوشاله شي دومره چې الله تبارک وتعالى فدغه ورځ باندې فرمایي فرشتو ته وایي چې دا زما هغه انسانان دي دا زما هغه بندگان دي چې دوی خپل کور پرېښی دی او پراګنده وختو سره دلته حاضر شوي دي زما په دربار کې نو الله خطاب فرمایي اے حاجیانو اے مسلمانانو ستاسو گناهونه کو د شګو د زرو برابر وي هغه ما معاف کړل ستاسو گناهونه کو د باران د ساسکو برابر وي هغه ما معاف کړل ستاسو گناهونه کو د سمندر د زګونو برابر وي هغه ما معاف کړل او بیا چې کله طواف زیارت وکي نو فرشتہ دی حاجی صاحب ته په وګلاس کېږدي او ورته وایي مبارک شه ستا د جون چې په زندګۍ کې ستا نه کمې خطاګانې او ګناهونه شوي وو هغه ټول په ټوله الله تعالی معاف کړل او د دې نه بعد اوس ستا نوې زندګي شروع شوله ستا په عمل نامه کې یو ګناه نشته دی بس نیکۍ کوه او حاجی د پاره د 400 کسانو د سفارش اجازت ملو شو چې د قیامت پر ورځ باندې کله الله فرمایي چې سفارش کوي نو حاجیان صاحبان با هر یو حاجی صاحب با د 400 کسانو سفارش کوي دا څومره ښکلی اوچت مقام او مرتبه شو د حاجی صاحب د پاره الله دې زمونږ حج نصیب کړي نو په حج کې درې فرایض دي درې سيزونه داسې دي چې دینه بغیر حج نه ادا کی دا به خامخا انسان ادا کوي یو چې کله د حج اراده وکړي نو نیت سره د احرامه دا فرض دی نیت سره د احرامه کور کې احرام تړي همخه خبره ده کو میقات کې تړي نو دا ډیره بیا خدای نه اخوا کو په میقات باندې وړیدنه بیا د باندې دم راځي میقات کې بخامخه احرام تړي میقات ته رسیدو نه مخکې ګسو احرام او تړي دا ډیره بهتره ده دا فرض دی نو حاجی صاحب با داغین مخی که یو بنده غسل اکی نو دا مستحب خبره کور کیو که دیر اخ خبره بیا که پا لار بانده احرام تلیو پا جاز کی تلیو که پا ایرپورٹ کی تلی خود میقاتو تا دا رسیدون مخی چو تلی دیر اخ خبره او میقات تا چو رسین ورطا خو که تللی نوی نو احرام با او تلی او نیت بگو که سرد تلبیه او بوائی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دی توائی تلبیه دا به هر یو مسلمان زدکی پا دی سره اللہ تا حاضری کول دی نو دا تلبیه بو یو دا دی ثوابنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چې دا حاجی صاحب دا تلبیه شروع کی د دخی او ګس طرف ته چې څومره ونې دي پاڼې دي کاڼې دي بوټي دي دا ټول د په دې تلبیه باندې گواهی ورکړي او یو روایت کې راځي هغه وسره هم تلبیه وایي او یو روایت کې راځي چې څومره ونې بوټي دي د دې د شمیر برابر د ثوابونه ملوي دا خو یو فرض شو دویم فرض چې کله نهم تاریخ شي د ذوالحجې د میاشتې د عرفې ورځ وي په دې ورځ باندې میدان عرفات ته حاضری کول فرض دي خامخا لږ وخت به پکې تیری سنس ټیم به په عرفات کې تیری خدای دې کې چې 2 سکند ولې نه وي
خزان باغ دې ته حاضری میدان عرفات دا حاضری فرض ده. دریم نمبر طواف زیارت ورته وي چې کله د اختر پرواز باندې جمرات او نهر قربانی او حلق وخته چې کلو کټ کی اوخري نو سلورم نمبر طواف دغه طواف فرض دی. دی توای طواف زیارت او دی توای طواف افاضه دا فرض. دا درې سيزونه پکې فرض که چا دا ونه کنه حج ادا نش. اول نیت کول سره د احرام او دویم نمبر میدان عرفات ته حاضری او دریم نمبر طواف زیارت. دا درې سيزونه پکې فرض دي. کدی کې د چا نه یو پاتې شو نو حج به ادا نشي. او وو سيزونه دا پکې واجب دي. وو سيزونه پکې واجب دي. د میقات نه احرام تړل. یو بندا چې هغه وي زه احرام به بیا وتړم د کور نه په ساده کپړو کې روان شو نو میقات ته چې ورسېږي هلته به خامخا احرام تړي واجب دی به چې په دې باندې ونړي. نو په میقات کې احرام تړل دا د واجباتو نه راغلي. او په مزدلفه کې قیام کول. مزدلفه ته چې کله لاړ شي د میدان عرفات ناراضي نو په مزدلفه کې بیا شپه کوي نو دلته کې ساریدل دا د واجباتو نه دي. دا دویم نمبر واجب دی. او دریم نمبر رمی د جمراتو. جمرات به ولي دریوانه جمرات وشتل د اختر پرواز باندې بیا د اختر په سبال دریوانه اختر پرواز یو جمره د اختر په سبال باندې بیا دریوانه په بل روز بیا دریوانه. دا جمرات چې شیطانانو متخلق وي شیطانان اشتل دی کې ډېر لوی اجر او ثواب هم راغلي چې یو کانی ولي کنه نو یو غټه ګناه یې معاف کیږي لوی ګناه یې معاف کیږي. جمرات وشتل رمی د جمرات دا د واجباتو نه دي. سلورم نمبر حلق سلورم نمبر قربانی کول په مینا کې او پنځم نمبر حلق حلق وخته کټ کول یا وخته خریل دا بهتر دی نارینو د پار. په رمی کې پرمی د جمراتو کې چې لومبي با جمراتو لري او بیا نحر قربانی کول بیا سر خریل دا دریوانو کې ترتیب راوصل دا د واجباتو نه دي. نو دا په حج کې واجب سيزونه د دې په پرې خودو سره په انسان باندې دم لازميږي. دم څه توای بیا به یو ګډ اخلی او غبال تکي علالي او بخپل به نخري د حرم شریف په خلکو باندې التکی کم غریبانان وی مسافر وی نور حاجیان وی د ملګری وی اټوله خوړیش بخپل وته نه خوري او د سره کو بچی وی ناغي به هم نه خوري کومور پلار و سره وی اوی به هم نه خوري. نو دې توای دم او دغه سی په حج کې لس سيزونه سنت دي. سنت چې څنګه لاړ شي اول طواف کول دې ته وی طواف قدوم. نو طواف کول دا سنت دی اول نه. او بیا چې طواف شروع کې نو رمل پړومبني دریو چکرو کې پدری چکرو کې رمل د نارینو د پاره رمل داسې پهلوانی شان کول اوږي وهل چاق تلل او چاله به تکلیف نه رسي. او دریم نمبر استباع چې کله طواف کوي نو دا یو اوږه بخکاره کی د طواف په دوران کې
اوګه ښکارا کول کله طواف پوره کې بیا به اوګه پټي دا صرف د طواف په دوران کې دې ته استباع وي او بیا مینا ته حاضری کول په اتم ذل حجه اتم تاریخ باندې مینا ته لاړ شي اول دکې شپو کې دا د سنتو نراغلی او پنځم نمبر دا شپتی رول مینا ته مطلق حاضری کول دا سنت دی په اتم تاریخ اتم روز د ذل حجې او بیا شپه کول پکې ځان له سنت دی سبا له بیا میدان عرفات ته ځي نو د هغې نه مخکې دلته کې شپه وکړي او بیا چې کله د عرفات نه واپس راځي نو په مزدلفه کې شپه کول دام سنت دی مزدلفه کې مطلق قیام د واجباتو نه دی شپه کول پکې دا سنت دی او بیا دغه ځای نه چې خلک مزدلفې ته راشي نو هلته کې کاڼي راخلي واړه واړه کاڼي نو ځان له په مزدلفه کې اووه کاڼي راغشتل یا که چا سره داسې څه تیلې څه وینو ډېر کاڼي دي راجمع کې واړه واړه چې هر یوه جمره په اووه کاڼو باندې ولي نو دا کاڼي په مزدلفه کې ځان له راغونډولو دا د سنتو نه راغلي دي سنت دي اتم نمبر دا کارونه په ترتیب سره کول دا هم سنت دي او دعاګانې او اذکار دا پکې سنت دي او د عرفات د عرفې پر ورځ باندې امام صاحب به خطبه وي دا خطبه اوریدل دا سنت دي دا لس پکې سنت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حج کله فرض شو د حج حکم کله راغل نو د هجرت نهم کال چې حکم راغی چې حج دا فرض شو مخکې منځ فرضو بیا زکات فرضو هجرت فرضو نو دغسې پکې نو دوه کپړو کې دوه صادرو کې احرام او بیا تلبیه هغې نه بعد دوه رکعته نفل او د رسول الله مبارک یوه اوښه وه هغې ته قصوا ویل کېدله یا قصوا په هغه اوښه مبارکه باندې تشریف فرما شو حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي څه ناشنا منظر و څه خوند یې کو 1,40,000 صحابه کرامو وی چې خې طرف ته د نبی علیہ السلام مې وکتل یو لوی سمندر د انسانانو ګس طرف ته مخکې رستو دا ډیر ګڼ تعداد سي پیش کړي د خپل عاجزي پیش کړي چې الله ستا فقیر بنده محتاج بنده ستا در ته حاضر کوم تا سره ملاقات کوم ستا در ته در روانه رسول الله صلی الله علیه وسلم روان اتو یا نه روزو کې ورسېدل مکې مکرمې ته مکې مکرمې ته چې کله رسېدل نو سامانونه کې خودل او خپل اوخانه یو طرف ته وتړل او ډایرک راغلل طواف شروع کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دعا وکړه یا الله دی بیت لا دی خپل کور لا بیت الله شریف لا د دې شرف او عزت او عظمت او هیبت زیات کا او د دې اکرام زیات کا اللهم زد هذا البيت اکراما وشرفا الله د دې اکرام او شرافت هغه زیات کا نو دا بیت الله شریف اکرام شرافت او داغي هیبت رهبن الفاظ راغلي داغي غیر هیبت د انسان په زړه راځي کله چې انسان په بیت الله شریف نظر لګي نو یو لوی هیبت په زړه راشي چې الله خصوصا لوی کور پیدا کړي دا دومره لوی کعبه او دا دومره بهترین ځکه هغه باندې انوار راوريږي کنه هر وخت په هغه باندې
حدیث مبارک کې راځي شپږ شل انوارات راوړيږي شپږ شل حکم بنده چې طواف کوي ناوه چې لګېدل دا بیت الله شریف دغه ځای کې دعا قبليږي ملتزم او توای د کعبه مبارک چې کم گیټ ته کم ور دي دې سره دې طرف ته دې سره چې دا کم دیوال د کعبه دی دې ته ملتزم وي دې دیوال ته ملتزم وي رسول الله مبارک د کعبه مبارکی د گیټ هغه دیرشل اونی و او په دې دیوال پسې ځان داسې ورجوخ کو او کله پس یو مخمګ او کله بل مخمګ او حدیث مبارک کې راځي داسې شلکه چې الله تعالی ته تور ترغاړه وته نو دا بهترین زیاده د دعاګانو د قبلېدلو او د زمزم او به چې کم دی کې سکی د زمزم چیناو کوی چې کم دی کې دی دغه ته دعاګانې ډېر زیاتې قبلي او صفا